الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مشرانو، 13 هفته مونږ تاسو د الله تبارک وتعالى د قدرت د هغه د لویي او د عظمت په باره کې خبرې اترې کړې وي. مختصر غوندې یو څو تفاسیر یو څو آیاتونو وضاحت مو کړو. نن بیان کې به مونږ تاسو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دې ټول انسانیت باندې احسانات ذکر کوو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې ټول انسانیت باندې څومره احسانات کړی دي، څومره ښېګړې کړی دي. محترمو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام دراتلو نه مخکې چې کوم حالات تیر شوي دي، کوم جاهلیت تیر شوی دی، که د تاریخ په کتابونو کې وګورئ نو د هغه زمانې خلک د ژوند په هر برخه کې او په هر لحاظ سره د جاهلیت سره او د تورو تیارو سره مخ وو. که د هغوی عبادات وو، که د هغوی معاملات وو، که د هغوی اخلاقیات وو، که د هغوی کورنۍ ژوند وو، په هر لحاظ سره دوی د جهالت په تورو تیارو کې ډوب شوي وو. د عباداتو دا حال وو چې دوی د رب العالمین عبادت پریښي وو. چا د کانو عبادت کولو، چا د خاورو عبادت کولو، چا د بوټو عبادت کولو، چا د لمر او د سپوږمۍ عبادت کولو، چا د سمندرونو عبادت کولو. او داسې خلک هم پکې موجود وو چې د 100 خدایانو عبادت به کولو، د 0 خدایانو عبادت به کولو، حتی چې تر کروڑاو پورې خدایانو عبادت هم دوی کړی دي. دا خو د دوی د عبادتو حالت وو. د معاملاتو په لحاظ سره دوی په غلا، په دوکا، په ډاکا، په زنا، په هیڅ شي باندې هم سرپه نه ده کړې. یو داسې عمل نه و چې هغه په هغه معاشره کې موجود نه و. د اخلاقیاتو په لحاظ سره د دوی اخلاقی لحاظ، اخلاقی اقدار دې حد پورې ختم شوي وو چې دوی به د خپل بدن ټوکړه، خپل لور، دا به ژوندې خښولن. دې حد پورې دوی اخلاقی ګراوټ سره مخامخ وو. او زمونږ مؤرخینو یا د تاریخ کتابونو چې څومره کوشش هم کړی دی چې د هغوی د جاهلیت حالت مونږ ته بیان کړي، خو حقیقت دا دی چې مؤرخین د دینه عاجز دي چې د دوی اصلي تصویر مونږ ته وښیي. دومره حد پورې جاهلیت په دوی کې تیر شوی دی. قرآن کریم
د دوی جاهلیت صرف په دوه ټکو کې بیان کړی دی. الله تبارک وتعالى فرمایي وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. الله تبارک وتعالى په دې آیت کې د زمانه جاهلیت تصویر کشي کړي دا د هغه صورت او نقشه ممتاز تخیل دا هغه حالت بیان کړي چې دا هغه وخت انسانان د حد ته رسیدلی وو چې تک د دوی حالت وګوري نو تا ته به داسې په نظر راځي چې د ټولو انسانانو اتفاق کړي په دې خبره چې د انسانیت به موږ بالکل ختم کوو. انسانیت لګیاو په خپل لاسونو باندې خپل نسل ختمولو. مسله صرف دا نه و چې دوی به ماشومان یا خپل لونه دا ژوندې خخولې. مسله دا و چې دوی د انسانیت نسل ختمولو. نو الله تبارک وتعالى په دې آیت کې دا فرمایي وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها چې تاسو د اور په کناره باندې ولاړ وئ لکه یو جوړه کنده د اغي په غاړه باندې ودرېږي نو دغه رنګي د اور کنده و د اغي په غاړه تاسو ولاړ وئ فانقذکم منها بیا ارحم الراحمین ذات په تاسو باندې رحم کو د اغي اور نه بچ کړئ. لکه د دې مثال د دې حدیث نه واضحېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما مثال او تاسو مثال داسې دی لکه یو سړی چې اور ولګي د اور لمبه بل کی او هر طرف نه ماشي مچان حشرات دا راځي او په دې اور کې ځان ورلړه کوي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما او تاسو مثال داسې دی چې تاسو لګیا وئ د اور ته ځان ورغورځولو او زه تاسو پسې لګیایم تاسو د شان رانیسم او د اور نه بچ کوم. نو تاسو داسې د جهالت د وجنه د اور لمبو ته ځانونه ورغورځولي او په کناري باندې ولاړ وئ. ټول انسانیت دا د هلاکت حد ته رسیدلی وو خو نبی الله تبارک وتعالى رحم کو د کرم معامله وکړه د انسانیت سره چې خپل رحمت للعالمین چې د ټول عالم د پر رحمت ته هغه اخرنی نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې راولېږلو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف په مسلمانانو احسان نه دی کړی بلکې په دې ټول انسانیت باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام احسانات دي. په هغه احساناتو کې یو احسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د عقیده توحید درس ورکو ټول انسانیت ته. د نبی علیه الصلاۃ والسلام دراتلو نه مخکې به انسانان چې د کوم شي نه متاثر شول د هغه شی عبادت به شروع کوم. بعضی انسانان به د کانو نه متاثر شول نو د کانو عبادت به جوړ کولو د کانو نه به بوتان جوړول. بعضی انسانان به د خاور نه متاثر شول نو د خاور بوتان به جوړ کړل د هغه عبادت به کولو. بعضی انسانان به د نور انسانانو نه متاثر شول نو د انسانانو عبادت به شروع کوم. بعضی انسانان به د نمر نه متاثر شول نو د نمر عبادت به کولو چا د سپوږمۍ عبادت کولو چا د ستورو عبادت چا د سمندر چا د بوټو. انسانیت بالکل تقسیم و په گمراهۍ باندې و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله تشریف راوړو نو هغه دا درس ورکو چې تاسو خالق تاسو مالک صرف الله تبارک وتعالى دی. که عبادت او بندگی کوي نو صرف د الله ذات د عبادت او د بندګۍ لایق دی. الله لا اله الا هو د الله نه علاوه بل څوک د بندګۍ لایق نشته. ان الحكم الا لله که حکومت چلیږي که آرډر چلیږي نو صرف د الله د ذات به چلیږي. او تاسو چې د کوم شی په عبادت باندې لګیای دا خو الله تبارک وتعالى تاسو ته مسخر کړی دي. دا خو تاسو نه کمزوري مخلوق دی. دا بس تاسو د نفع او د ضرر مالکان څنګه جوړ شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټول انسانیت باندې دا احسان وکړو چې عقیده د توحید درس ورکوم. او د دې عقیده فائدہ دا ده چې کله دغه عقیده ستا په زړه کې ځای ونیسي نو ستا د زړه او د دماغونه د الله نه ما سوا د هر چا خوف ختم شي یره ختم شي. په انسان کې غیرت پیدا شي او د انسان سر چې ټیټیږي نو صرف د الله مخې ته ټیټیږي د یو ذات مخې ته ټیټیږي د بندگانو عبادت بیا انسان نشي کولای. دا د عقیده د توحید فائدہ ده چې انسانیت د انسان د غلامۍ نه راوباسي او د الله د ذات غلامي جوړ کړي.
دویم احسان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې ټول انسانیت باندې دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم انسانیت ته د وحدت تصور پیش کو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام دراتلو نه مخکې مختلفې نظریې وي. مثلا د يهودو نظریه دا و چې موږ د الله تبارک وتعالى اولاد یو، نعوذ بالله، موږ د الله بچیان یو او موږ د الله تبارک وتعالى محبوب خلق یو. د عیسایانو هم دغه نظریه و. عیسایانو به ځان ته د الله بچیان ویلي، نعوذ بالله، او ځان ته به د الله تبارک وتعالى محبوب ترين خلق ویلي. قران کریم په دې الفاظ سره د ابو عقیده را نقل کړی دا چې وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. يهوديان او عیسایانو بویل چې موږ د الله تبارک وتعالى بچیان یو، نعوذ بالله، او موږ د الله تبارک وتعالى محبوب ترين او خوښ خلق یو. نو زمونږ نه غوره مخلوق په مختزمکه باندې نشته. د ایران د بادشاهانو دغه دعوه و چې زمونږ پر غونو کې چې کومه وینه روانه ده دغه وینه خدایي وینه ده، دا د انسانانو وینه نه ده، یعنی موږ د خدای اولاد یو. د ایران د بادشاهانو دغه نظریه و. د چین د عوامو دغه نظریه و چې زمونږ چې کوم بادشاه دی دغه بادشاه د اسمان بچی دی، یعنی اسمان ته به دوی نر ویلې او زمکه ته به خزه ویلې، او چې د دوی بچوک بادشاه او هغه بادشاه ته به د اسمان بچي ویلې. همدغه رنګ د عربو دغه نظریه وا چې د عربو نه ما سوا چې کوم خلک دي دا عجم دي. عجم په عربي ژبه کې ګونګ ته ویل کیږي چې خبرې نشي کولای. تاسو ورته چاړه وایي زما په خین. نو دوی به عجم ټکي استعمالولو د خپل ځان نه علاوه چې کوم مخلوق ته کوم نسل دی د انسانيت، یعنی په حقیر نظر به ورته قتل ورته ویل چې دوی خبرې اترې سمې نشي کولای. دغه رنګ چې څوک سپین او هغه به تور ته د حقارت په نظر باندې قتل. نو انسانيت کې ډېر غټ تقسیم وو، د قبيلو په بنیاد، د رنگونو په بنیاد، د جبو په بنیاد، د قوم په بنیاد. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله تشریف راوړو نو انسانيت ته دا تعلیم ورکو، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اے خلقو، تاسو موږ د یو مذکر نه یعنی د یو نر او د یو خزینه پیدا کړی. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله تبارک وتعالى دغه تعلیم د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ذریعہ انسانیت تر ورسولو چې تاسو د ټول د آدم او د حوا اولاد یې. تاسو کې د سور او د سپین تفریق نشته، د پښتون یا د پنجابي، د عرب یا د عجم دا تفریق نشته. د الله تبارک وتعالى په نسبت باندې د عزت او د شرافت معیار څه شی دی؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. د الله په نسبت باندې با عزتمند او شریف انسان هغه څوک چې څوک متقی وي، د چا په زړه کې چې د الله یره وي، د چا په زړه کې چې تقوا موجوده وي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د قوم او د قبیله په نوم تقسیم، د رنگ او د نسل په نوم باندې تقسیم، د جبه په نوم باندې تقسیم دا مکمل ختم کړل، او صرف یو نسل یې وګرځولو چې هغه آدم او د حوا اولاد دي، او څوک چې متقی وي هغه ته فضیلت حاصل دي. لکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ژوند په مشهور خطبو کې یو خطبه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اخرنی حج په موقع باندې چې کومه خطبه ویل شوې ده، خطبه د حجۃ الوداع، چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل ژوند کې اولنې او اخرنی حج و. دینه پس نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا وفات شوی و. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې خطبه کې مختلف قسمه احکام جاری کړی وو. د 1,40,000 سره کم او بیش صحابه کرام په موجودګۍ کې دغه احکام ورکړي وو، او په دې احکامو کې یو حکم ورتدا پیش کړو چې ليس لعربي على عجمي فضل الا بالتقوى. عربي ته په عجمي باندې هیڅ فضیلت نه دی حاصل، البته په تقوا باندې بیا فضیلت ورته حاصلېږي. د دې حکم یا د دې تعلیم مطلب دغه وو چې که عربي کې تقوا وي نو عربي افضل دی، که عجمي کې تقوا وي نو عجمي افضل دی. د نسل په بنیاد باندې هیڅ چاته هیڅ فضیلت نه دی حاصل. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په ټول انسانیت باندې
دویم لوی احسان دغه وکړو چې د انسانیت په مینس کې چې کوم تقسیم راغلی و د جبې یا د قوم یا د رنگ یا د نسل په بنیاد هغه تقسیم یې ختم کو. د دې وجنه تاسو که د صحابه کرامو ژوند وګورئ، څوک د فارس سره تعلق ساتي، څوک د روم سره تعلق ساتي، څوک د نینوا سره تعلق ساتي، څوک د حبشو سره تعلق ساتي، خو د صحابه کرامو په مینس کې د هغه سره مینه او محبت د تقوا په بنیاد باندې دي. د رنگ او د نسل په بنیاد چا سره محبت هم نه دي ساتل شوی، د رنگ او د نسل په بنیاد چا سره بغض هم نه دي ساتل شوی. نو دا دوه احسانات شول د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ټول انسانیت باندې. دریم لوی احسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې ټول انسانیت باندې دغه چې انسان ته د انسان قدر او مرتبه ورپېژنده. د نبی علیه الصلاۃ والسلام دراتلو نه مخکې د انسان دومره قدر نه و څومره قدر بچي کانو ته حاصل وو، څومره قدر چې زناورو ته حاصل وو، څومره قدر چې یو بوټي ته حاصل وو. ځکه چې کانی به دوی خپل خدایان ګڼل، خاوري به دوی خپل خدایان ګڼل، بوټي به دوی خپل خدایان ګڼل. نو دې شیانو ته قدر او عزت او احترام حاصل وو، خو انسان ته قدر او عزت نه حاصل. خو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام تشریف راوړو، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام انسانیت ته دا تعلیم ورکو چې وإذ قال ربك للملائکة إني جاعل في الأرض خلیفہ، چې انسان ته خو په دې دنیا کې د الله خلیفہ د الله نماینده ته ولې د دومره ذلت او رسوایی سره مخ شو چې ته د کاڼي عبادت کوي، ته د بوټي عبادت کوي؟ تا خو ټول الله تبارک وتعالى ستاسو لپاره پیدا کړی دي، تا خو ټول الله تبارک وتعالى ته مسخر کړی دي، ستاسو تابع یې ګرځولې دي. تا ته خو الله تبارک وتعالى ډېر لوی مرتبه درکړې، ته خپل خلیفہ جوړ کړې، د خپل عبادت لپاره پیدا کړی. نو ته ولې د داسې کمزورو شینو بے جان شینو عبادت کوي چې هغه د خپل ځان نه مچم نشي شړلې؟ نو دغه دریم لوی احسان و چې انسان ته د انسان قدر او مرتبه ورپېژنده. څلورم لوی احسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام په د ټول انسانیت باندې دغه و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دین او د دنیا په منځ کې وحدت پیدا کو، یووالی پیدا کو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام دراتلو نه مخکې مختلف قسمه نظریه او فکرونه موجود وو. یو فکر په هغه افکارو کې دغه و چې هغه دین او دنیا د ځان لګړل. څوک به چې دیندار شو نو د هغه د دنیا سره څه کار نه وو، او څوک به چې دنیادار شو د هغه به د دین سره څه کار نه وو. ځکه چې د هغه فکر دا جوړ شوی چې څوک چې د دین کار کوي نو هغه د دنیا کار نشي کولای، او څوک چې د دنیا کار کوي هغه د دین کار نشي کولای. نو په انسانانو کې یو څه انسانان خود سه چې هغه قرباني ورکړه، خپل بچي پرې خپل خزي پرې خوې کور جایداد کاروبار هر څه پرې خپل او د دین طرف تراغلل، د رهبانيت لار اختیار کړل. خو اکثریت د انسانانو داسې و چې هغه بچیم نشول پرې خوسته، قبیله هم نشو پرې خوسته، کور نشو پرې خوسته، کاروبار او جایداد نشو پرې خوسته. نو د دې فکر او د دې خیال د وجنه هغه دین پرې خو دنیا طرف تراغلل. نو چې کله دنیا طرف تراغلل نو بیا څوک ملحدین شول، څوک مشرک شول، څوک مجوس شول، مختلف قسمه فکرونه بیا او گمراهی په دوی کې موجود شول. نو کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته تشریف راوړو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام انسانیت ته دغه تعلیم ورکو چې انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه تعلیم ورکو چې د هر یو عمل دارومدار، هر یو عمل په بدله کې چې تاسو ثواب ملويږي دا غي دارومدار ستاسو په نیت باندې دي. کستا نیت د الله تبارک وتعالى د رضا حاصلول وي نو د دنیا په کارم تاسو اجر او ثواب ملويږي، او کستا نیت د الله تبارک وتعالى رضا حاصلول نه وي نو د دین په کارم تاسو عذاب ملويږي. لکه د دې لپاره آسان او مختصر مثال تاسو دا وګورئ چې یو سړی خپل تجارت کوي، خپل کاروبار کوي، خو دغه تجارت او کاروبار د الله تبارک وتعالى د حکمونو مطابق وکړي، یعنی د حلال او د حرام خیال وساتي، د دوکې د ملاوت د دروغ نه ځان وساتي، نو په دې باندې دته ثواب ملويږي. ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي طلب کسب الحلال فریضه بعد الفریضه. حلال رزق ګټل، حلال کسب کول، حلال روزي ګټل دا یو فریضه ده، یو عبادت دی. نو په دې باندې دته اجر او ثواب ملويږي.
او بل طرف ته یو سړی به د قران کریم په تلاوت باندې لګوي، یو سړی به د جهاد په صفونو کې موجود وي، یو سړی به د روزې په حالت کې، یو سړی به د حج په حالت کې وي، یو سړی به په منځ باندې ولاړ وي. خو د دې ټولو عملونو نیت به دا نه وي چې د الله رضا حاصله کړي، بلکې نیت به دا وي چې خلک ما وګوري چې څومره عبادت گزار دي، څومره ښه تلاوت کوي، څومره ښه منځ کوي، څومره ښه د مجاهدینو په صفونو کې جنگيږي. نو په دې پسې شاته نیت څه شي دی؟ ریا او تکبر. نو دا یو خالص عبادت دی، د الله تبارک وتعالى عبادت ته کوي، خو ستا په زړه کې نیت خراب شو، ستا نیت د ریا او د تکبر شو، د دې وجنه هغه د عبادت کار ستا لپاره د عذاب ذریعہ وګرځیدا، په هغه ته اجر او ثواب نه ملويږي. نو نبی عليه الصلاة والسلام څلورم غټ احسان دا وکړو په ټول انسانيت باندې چې د دین او د دنیا په نوم باندې چې کوم فرق راغلی وو دغه فرق یې ختم کو، دغه فرق په دې بنیاد ختم کو چې ته چې کوم یو عمل کوي نیت د الله رضا ورته وکړه. نو چې ستا د زړه نیت د الله رضا وي، تا ته په دنیوي کار باندې اجر او ثواب ملويږي. او که ستا نیت تکبر او ریاوي ځان خودنه وي، نو د دین په کار باندې تا ته عذاب ملويږي، ثواب به درته نه ملويږي. پنځم غټ احسان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په د ټول انسانیت باندې دغه چې د انسانیت نه مایوسی ختم کړه، د انسانیت نه ناامیدی ختم کړه. ځکه چې انسان ته مخکې دا تعلیم ورکړی شوی وو چې انسان چې یو ځل ګناه وکړي د هغې نه پس که هر څومره نیک کارونه وکړي دته به الله تبارک وتعالی مغفرت او بخښنه نه کوي. لکه په هندوانو کې اوس هم دغه نظریات موجود دي. هندوان د یو انسان دپاره د 7 پیری د ژوند قایل دي. د هغوی عقیده دا ده چې هر یو انسان 7 پیری په دې دنیا کې ژوند ومومي او مرګ ورته راځي. نو چې کله انسان یو پیره پیدا شي په اولنی ژوند کې کده غلط کارونه وکړل، نو دویمه پیره چې د دنیا ته راځي نو بیا به د عذاب په حالت کې راځي، دی به بیا په بدترین حالت کې راځي، یا به د انسان په شکل کې وي او دته به مشکلات ډیر وي، یا به د سپي او د نورو ځناورو په شکل کې وي. دا د هندوانو اوس هم نظریه موجوده ده. دویمه نظریه د عیسایانو نظریه ده. د عیسایانو نظریه دغه ده چې انسان پیدایشي طور باندې ګناهګار دی، ځکه چې ټول انسانان د آدم علیه السلام اولاد دي، او آدم علیه السلام نه ظاهري خطا شوی و چې الته یو بوټي خوړلې و په جنت کې، نو د هغې د وجې نه د هغه ټول نسل ګناهګار دی. البته چې کله دوی را لوی شي او په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي، نو د هغې نه پس به دوی ته دغه ګناهونه معاف شي. دا د عیسایانو نظریه وه. نو د دې نظریاتو د دې خیالونو د وجنه انسان په زنا کې، په غلا کې، په ډاکا کې، په قتل کې، په غټو غټو جرمونو کې ملوث شو. ځکه چې د انسان دا خیال جوړ شو چې یو ځل ما ګناه وکړو نو اوس ماته بخښنه نه کیږي، نو بیا څه کوم چې د دین کارونه کوم، خو بس اخته بشم نوره ګناهونه هم پکې وکم. د دې وجنه انسان دومره جرأت کې مبتلا شو، دومره جرأت په ده کې پیدا شو چې د الله تبارک وتعالی سره د شریکان جوړ کړل، د شرک حد ته انسان ورسېدو. خو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا ته تشریف راوړو، نو نبی علیه السلام دغه عام اعلان وکړو چې قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. دا الله تبارک وتعالى دغه پیغام مخلوق ته او انسانیت ته ورسولو چې زما بندگانو چې تاسو په خپل ځان باندې ظلم کړی دی، تاسو د الله د رحمت نه من امید کیږئ. ان الله یغفر الذنوب جميعا، بشک الله تبارک وتعالى ټول ګناهونه معاف کوي. انه هو الغفور الرحیم، الله تبارک وتعالى بخون کې او مهربان ذات دی. بل ځکه الله تبارک وتعالى دغه اعلان وکړو وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. تاسو د الله مغفرت طرف ته، د الله بخښنې طرف ته، د الله بخشش او رحمت طرف ته منډي وروي. وجنة عرضها السماوات والارض، او هغه جنت طرف ته منډي وای چې د هغه پلانواله، د هغه کوشادګي، د هغه وسعت د اسمکه او اسمان عمر دی. اعدت للمتقين، دغه جنت د متقینو خلقو لپاره تیار شوی دی. اوس متقین خلق څوک دي؟ نو الله تبارک وتعالى د هغه په خپل وضاحت کړی دی. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين. الله تبارک وتعالى د متقین خلقو وضاحت کړی دی. متقین هغه خلقو ته ویل کیږي چې کدوې په غم کې او که په خوشحالۍ کې دوی ته الله په لاره کې خرج کوي. والکاظمین الغیظ او په خپل غصې باندې کنټرول واچي، غصه نه ورزي، غصه د انسان په خلاف نه استعمالوي. والعافین عن الناس او خلقو ته معافي کوي. خلق کدوې ته تکلیف ورسي د تکلیف باوجود دوی هغه خلقو سره احسان وکي، معافي ورته وکي. والله يحب المحسنين والله تبارک وتعالى د احسان کوونکو سره محبت ساتي. مخکې بیا نور وضاحت کړی دی چې والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم هغه خلق چې د هغوی نه بې حیا کارونه وشي، د ګناه کار ورنه وشي، او ظلموا انفسهم یا په خپل ځانونو باندې ظلم وکي، ګناه وکي، ذکر الله او بیا د الله تبارک وتعالى یاد د دوی زړونو تراشي، فاستغفروا لذنوبهم بیا په خپل ګناهونو باندې دوی توبه وباسي. ومن يغفر الذنوب الا الله نو د الله نه علاوه بل څوک د ګناهونو معاف کوونکی نشته، بخشش کوونکی ذات صرف د الله تبارک وتعالى ذات دی. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون او د دې نه پس چې کوم ګناهونه دوی کړی دي هغه ګناهونه دوی نه بیا ونشي، په خطوبه وباسي، په اخلاص سره توبه وباسي، نو الله تبارک وتعالى به دوی ته معافي وکړي، د دوی ګناهونه به معاف شي، خو ورسره به دغه انعام ورته ملاو شي. اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم هم دغه خلکو ته به د الله د طرف نه بخشش ملاويږي. وجنات تجري من تحتها الانهار او داسې باغونه داسې جنتونه به ورته ملاويږي چې د هغې لاندې نهرونه روان وي. خالدین فیها دا د یو وخت لپاره نه دي، همیشه د لپاره به په دې جنتونو کې په دې باغونو کې اوسېږي. ونعم اجر العاملین او دا څومره ښایسته مزدوري ده چې اجرت د عمل کوونکو ته دغه مزدوري ملاويږي، دوی ته د خپل عمل په بدله کې جنت ملاويږي. نو محترمو الله تبارک وتعالى بخشش کوونکی او مغفرت کوونکی ذات دی. نو خبره مون په دې پورې کوله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف په مسلمانانو احسان نه دی کړی بلکې په ټول انسانیت باندې احسان کړی دی چې هغه جاهلیت یې ختم کړو، هغه د انسانانو قتل او غارت او فساد د ځمکې د مخ نه ختم کړو او انسانان د امن او سکون او اطمینان سره ژوند تیر کړو. نو الله تبارک وتعالى دې موږ تاسو ته په کامل تور باندې د خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم